نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. زما محترم و معزز الله سبحانه وتعالى حمد ثنا او محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باندې درود و سلام نورستا. الله سبحانه وتعالى په فضل او کرم سره د الله په احسان سره په دې علاقه کې دا دویم اجتماع ده د اهل حدیثو. زه هغه مرګرو ته چې چا په دې کې منډي والی دي او چا کوششونه کړې دي، چا ترتیب ورکړی دی دې خبرې ته، دا هغوی ته د زړه د کومې نه دعا کوم چې الله سبحانه وتعالی دوی ته اجر عظیم ورکړي او الله سبحانه وتعالی دې زمونږ دا غونډه همیش لري او الله سبحانه وتعالی دې موږ هم داسې متفق او متحد لري. زما محترم و معزز علماء کرامو، تاسو ته د دین مسائل بیان کړل، عقیدی مسائل درته بیان کړو او اتباع سنت درته بیان کړو. زه په حقیقت کې د راتلو په مون کې هم نوم، خو صرف د دې وجنه چې د مرګرو حوصله افزایي وشي او دوی مایوس نه شي، نو زه راغلم. زه تاسو ته صرف یو دوه خبرې کوم چې تاسو په دې باندې خفه نه شئ، ځکه چې یو سړی چې په خوږ ځای باندې ګوته کېږي نو هغه خوږېږي. نو مونږ اکثر مانا دا مرګري په دې خفه کېږي چې ته اجتماع کې چې کوم دی نو په اهل حدیثو باندې چې کوم دی نو رد کوي. نو لہذا تاسو دې خبرې ته متوجه شئ او د زړه په غوږ واورئ. دوه خبرو کې اولنۍ خبره خدا ده چې الحمدلله الله سبحانه وتعالی مونږ ته صحیح عقیده نصیب کړی دی او صحیح عمل د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په طریقه باندې نصیب کړی دی. دا د الله سبحانه وتعالی ډېر لوی رحمت او ډېر مهرباني او ډېر احسان دی په مونږ باندې.
ځکه چې چېرته الله سبحانه وتعالی په موږ باندې احسان نه وای کړی دا عقیده او دغه عمل موږ نشو خپلولی ځکه الله احسان کې په موږ باندې چې کذالک کنتم من قبل فمن الله علیکم ستاسو عقیده ستاسو عمل هم صحیح نو درست نو د دینه مخکین د نورو خلقو غوندې تاسو هم وای خو الله پاک احسان وکړو په تاسو باندې فمن الله علیکم دا الله احسان دی د دې احسان چې څومره مونږه دا الله شکریا ادا کونو نشو ادا کولای مونږ کې کمای مونږ اهل حدیثو کې کمای الحمدلله د عقیده کمای نشته د اتباع کمای نشته لوی کمای په مونږ کې دا ده چې مونږ کې اجتماعیت نشته مونږ کې اتفاق نشته مونږ کې اتحاد نشته مونږ یو بل خپې وهو مونږ یو بل ته بدنیت یو کدا بیماری مونږ نه لري شي نو ان شاء الله دا الله تعالی په فضل او کرم سره مونږ ته الله ښه عقیده نصیب کړی دی او ښه اتباع نصیب کړی دی زما محترم و معززو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې ابلیس د موحدینو د مصلینو د گمراه کولو نه د هغوی د شرک کولو نه د هغوی د بدعاتو کولو نه گمراه کولو نه نا امید شوی دی الله چې چاته صحیح عقیده نصیب کی صحیح اتباع چې نصیب کی یو وار چې د دې دماغ کې او د پزړه کې توحید او سنت کینی نو هغه نوزی خوی ولکن التحریش لیکن شیطان د دې خبرې نه نا امید شوی نه دی چې د دوی په منځ کې چې کم دی نو بے اتفاقی واچي یو بل ته برکاو کی یو بل ته چې کم دی نو حسد او کینه کی دا وجه ده چې په یو کلی کې به جماعت بنئ جماعت د پاره به کوم نه ټول په اتفاق او اتحاد سره چې کوم نه هلي ځلې کوي چې کله جماعت جوړ شي خپل منځ کې به اتفاق دا ولی دغه تحریش ته د شیطان کوم په داسې حالاتو کې الله ته رجوع کو دا الله نه پناه غواړو د شیطان رجیم نو ان شاء الله دا تحریش به ختم شي خو نه مونږ کې شیطان ځای کړی زمونږ په دماغ کې زمونږ په زړونو کې ځای کړی دی مونږ ته دا نه پرېږدي چې مونږ دا زړونو دا کینه دا بغض دا حسد وباسو که غریب اهل حدیث نو غریب اهل حدیث سره به کینه که مالدار اهل حدیث نو مالدار سره به که مولا اهل حدیث نو مولا سره به که عالم نو د عالم سره به دا کمې په مونږ کې ډېر دی زه تاسو خپل وروڼو ته خواست کوم د الله په واسطه باندې چې د زړونو نه دا کینې دا بغض دا حسد او دا د یو بل کمې کول د یو بل سره حسد کول دا وباسئ کدا خبر نه والله چې تاسو د بخت زمکه باندې
د ټولو خلکو نه چې کوم دی نو غوره خلک کې بهتر خلک کې دغه بهتري کې شیطان را نه نوځي یو بل ته برکاو کی هغه افضلیت مونږ نه چې کوم دی نو ختم کی دیمه خبره دا ده زما محترم و معززو او دا بیخي ډیره ده په ممکن چې مونږ دنیا ته نشو ټینګېدی معاملات زمون خراب دي معاملاتو کې مونږ صفر یو یو کسب اعتمادو کی کاروبار کی لین دین کی لیکن مونگا پاگا کاروبار کی اور لین دین کی صفر راشو د دې وجنا خلق په مونږ باندې تان خلق مونږ نه نفرت کوي که مونږ خپل معاملات درست کو خپل لین دین درست کو محبت د دې دنیا د زړه نه وباسو د الله محبت په زړه کې کېنو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په محبت په زړه کې کېنو د دین او د اسلام محبت کتاب او د سنت محبت په زړه کې کېنو بیا د دنیا محبت نه ځایږي خو زمونږ په زړونو کې حقیقت کې د الله مینه او د رسول مینه دین او د اسلام مینه ناس نه ده دغه وجه ده چې مونږ دنیا ته نشو ټینګېدی پیسو ته نشو ټینګېدی امانت کې خیانت کوو په کاروبار کې خیانت کوو په خبرو کې دروغ وي په کاروبار کې چې کوم دی نو غش او دوکه وي نو دا زمونږ دین د پاره حالق دی دا زمونږ دین چې کوم دی نو بربادی زمونږ دین لکه د چاړه چې سر خوري دغه زمونږ دین خوري ګورئ زما محترم و معززو د دې دوه خبرو ډېر خیال ساتل پکار دی موږ د پاره په حیثیت د اهل حدیث معاملات درست کول لین دین درست کول وعده پورا کول ملاوت نه کول دوکه نه کول د دې چې کوم نه خیال ساتل پکار دی الحمدللہ دا اللہ احسان دے عقیدہ صحیح را کرے دے اتباعی صحیح را کرے دے خودی اتباع کی دا ہم دے دوکہ نہ کول من غش فلیس منا دام پہ اتباع کی دے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها امانت رسول دا هم چې کوم دنو په اتباع کې دي رښتیا ویل دا هم اتباع ده د دروغ نه ځان ساتل دا هم اتباع ده معاملې درست کول دا هم اتباع ده یوازې دا اتباع منځ نه ده یوازې دا اتباع حج زکات نه ده یوازې دا اتباع رفع الیدین او من بالجهر نه ده د دین څو ګنا اهم چې کم دنو په معاملاتو کې درست کړي پردې حقوقو کې درست کړي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د څه وخت براشي چې انسان با خیال نه ساتي د مال دراتلو چې من الحلال ام من الحرام چاہے دا مال ماته چې کوم دی نو د حلال نه راغی او که د حرام نه راغی
لہذا زما محترم و معززو که مونږ الله ته رون مختلل غواړو نو معاملات درست کول پکار دی پردی حق خیال ساتل پکار دی ځکه چې جهاد نه بهترین عمل جنت تا قریب ترین لار بل نشته هر گناہ اللہ سبحانہ و تعالی معاف کئی خو پردے حق اللہ نے معاف کئی کہ میدان جہاد کی تو شہید شی اور پردے حق در باندوین دا پردے حق اللہ در تنہ بخی لہذا څنګه چې موږ د حقوق الله خیال ساتو دا الله په حقوقو کې لوی حق دا توحید دی دارنګه موږ د پاره پکار ده چې حقوق عباد د دې هم خیال وساتو او که موږ د دې خیال وساتو ان شاء الله څنګه چې موږ د حقوق الله خیال ساتو د حقوق العباد داغه مخکې خیال ساتل پکار ځکه الله سبحانه و تعالی کله کله چې خوښه شنو خپل حقوق بخي د شرک نه علاوه هر حق بخي الله پاک او د مخلوق حق نه بخي گویا کې د حقوق العباد د چې کوم دنو مقابله د چې سره ده شرک سره شرک څنګه نه بخي دام نه بخي ها دومره خبره ده چې کله الله خوښ شي او تا ناراضي شوی وي کم انسان حق شي پتا باندې ده الله باغ راضي کی او استبتاو بخي خو شرک نه بخي ګورئ ان الله لا یغفر ان یشرک به الله سبحانه و تعالی دې مونږه زمونږ معاملات هم درست کی او زمونږ لین دین دې الله سبحانه و تعالی درست کی زمونږ د زړونو نه دې الله سبحانه و تعالی د دنیا محبت وباسي او خپل محبت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت زمونږ په زړونو کې واچي او الله دې مونږ متفق او متحل لري اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين